په نننۍ ویډیو کې مونږ ډسکس کوو چې په موبایل لپاره یو نیو کیبورډ راغلی دی، په هغې کې چې دی هر نمونه فیچر اویلیبل دی. که سټیکر تاسو سینډ کوئ هغه به اواز هم کوي، بل دا چې تاسو یو لینګویج بل لینګویج ته ټرانسلیټ کولی هم شئ، او د فونټ سټایل چې دی هر نمونه شی پکې اویلیبل دی. راځئ ګورو چې دا کوم اپلیکیشن دی او دا مونږ څنګه د کیبورډ استعمال. تاسو خپل موبایل کې پلی سټور نه دا اپلیکیشن انسټال کړئ. ما الریډي انسټال کړی دی ببل کیبورډ. ښه زه اوپن باندې کلیک کوم. اوپن کوم دلته دوه آپشن راځي، ډینای یا الاو. په الاو به تاسو کلیک کوئ. دلته به په انګلیش باندې کلیک کوئ نمبر فرست. دینه بعد انیبل تاسو به داسې کار وکړئ چې دا ببل کیبورډ چې دا به انیبل کوئ. اوکې باندې به کلیک کوئ. تاسو به ببل آل کیبورډ چې دا به سلیکټ کړئ. تاسو ښه دلته لینګویج اویلیبل دی، تاسو بل لینګویج ایډ کول غواړئ نو هغه تاسو پلس باندې به کلیک کوئ. دلته زه یو لینګویج ایډ کول غواړم نو څه به کوم، دلته زه لیکم چې اردو دا ما ایډ کو، ایډ باندې به کلیک کوم. ښه واپس بیا ځم. تاسو به دوباره په نیکسټ باندې کلیک کوئ. ما یو لینګویج دی هغه دلته ایډ کو، تاسو ایډ کولی شئ، که اردو وي، پښتو وي، انګلیش وي، فارسي وي، هر نمونه ژبه تاسو ایډ کولی شئ. نیکسټ باندې کلیک کوم. کیبورډ چې دی هغه انسټال شو، بټن باندې کلیک کوم. ایکسپټ اینډ کنټینیو په دې باندې کلیک کوم. ښه دلته بیا وایل یوزینګ د تاسو به دا چې دی په دې به کلیک کوئ. تاسو دوباره به کلیک کوئ الاو باندې. تاسو کیبورډ چې دا انسټال شو. ښه زه دوباره ځم او چا سره چیټینګ کوم به واتساپ باندې، دا ما کولاو کو. دلته زه چا سره اوس ګپ شپ لګول غواړم. فار ایگزامپل دلته یو کس ته میسج کوم چې هاو آر یو، دا لیکل ما وکړل چې تاسو کتی شئ. دا ا نشان دی فونټ دی، په دې ځای کلیک کوم. چې کله کلیک کوم دلته زیات ببل سټایل چې دی هغه تاسو ځینې سلیکټ کولی شئ. ما دا سلیکټ کو، ګوره کتی شئ. دوباره کلیک کوم. تاسو هر نمونه سټایل چې دی تاسو سلیکټ کولی شئ، که هر نمونه سټایل تاسو خوښ وي. صحیح شو. دینه بعد دلته چې دی د سټیکر تاسو کتی شئ، په دې ځای کلیک کوم. دا بس اواز هم کې ګوره. ښه ګورئ دوباره هر سټیکر چې دا خپل خپل اواز دی. ګوره نو دې ته ګوره، ګورئ. ښه دلته بل آپشن نازل لاندې تاسو کتی شئ دا ا، په دې ځای کلیک کوم. تاسو دلته چې دی اردو هم لیکلی شئ، دوباره به کلیک کوم. تاسو دلته اردو هم لیکلی شئ. ګوره اوس ښه یې هغه ته مې سینډ کو. دلته یو بل آپشن راځي په دې مینس کې چې دې من کلیک کولی. که تاسو پښتو وایئ، اردو هر نمونه خبرې کولی شئ، به ټایپ کېږي اتومیټیک، هلته به سینډ کېږي. زه ځکه راشم کولی چې دا ویډیو ریکارډینګ شروع دی نو هغه چې دی هغه ایکسپټ کوي. نو که تاسو ما دا طریقه وښووه چې دې باندې تاسو کلیک کوئ. چې کله کلیک کوئ دلته به راشي چې سپیک ناو، مطلب دا اوس خبرې وکړه. که تاسو اردو لیکئ هغه به اردو ټایپ کېږي، انګلیش لیکئ هغه به انګلیش ټایپ کېږي، عربي هر نمونه لینګویج تاسو صرف وایئ په خوله باندې هغه به ټایپ کېږي په هغې زبان کې او هغه ته بیا سینډ کوئ. ښه دلته یو آپشن دی سټیکر، په دې ځای کلیک کوم. چې کله مې کلیک کړو دلته زیات سټیکر چې دی اویلیبل دي، تاسو دې نه چې دی سلیکټ کولی شئ، هغه ته سینډ کولی شئ. صحیح شو. دا به کم دي، دا دي هر نمونه سټیکر چې دی تاسو هغه استعمالولی شئ او هغه ته سینډ کولی شئ. صحیح شو. دلته واپس بیا راځم. دلته لیفټ سایډ ته تاسو کتی شئ دا 3 ډاټس، په دې ځای کلیک کوم. دلته چې دی که نه تاسو لیکلی چې مقام شیر کړئ، مطلب تاسو کوم ځای کې اوسېږئ، مطلب کرنټ لوکیشن چې کوم دی هغه تاسو هم سینډ کولی شئ. دلته تیمز دی، کوډس دي، هر څه چې دی دلته هغه اویلیبل دي. صحیح شو. دا ویډیو خپل ملګرو سره شیر کړئ چې د کې انفارمیشن دی.